بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرګرو، څنګه یې تاسو؟ زه یم ښایسته رحمان او تاسو ګورئ خپل چینل صابر فوډ سیکرټس. نن چې زه تاسو ته کومه ریسیپي مې راوړې ده د سوجۍ نه حلوا جوړولو طریقه. تاسو به ډېره د سوجۍ حلوا به هم خوړلې وي، لیکن دا سوجي چې دا حلوا دا تاسو د 3-4 ورځو پورې ایښودی شئ. دا به ډېره زبردسته نرمه او مزیدار او د دې ذایقه چې کومه ده د بازار کې چې حلوا خرڅېږي دا غونده کې ده. د دې لپاره زموږ چې کوم څیزونه لګي هغه دي: 1 کپ چې دی دا سوجي دا، او هماغونه به تاسو غوړي والئ. دا موږ ګرم کړي دي، دا تیل نه دي، دا غوړي دي. او هماغونه هم د هغې په مقدار موږ چیني واخیستله. اول به دې له موږ شربت جوړو، نو په یو لوښي کې به موږ چیني واچوو او دې ته به موږ 2 کپه چې دي د اوبه ور واچوو. دې نه مخکې موږ ورته 3 الایچیان ور واچوو او 2 کپه څومره ناب چې تاسو اخیستی په هماغه پیمانې 2 کپه دې ته موږ اوبه ور واچوو. دا به موږ حل کړو. چې دا حل شي نو راځو په بله چونه باندې موږ یو برتن یو لوښی ږدو، په هغې کې به موږ همدغه غوړي ور واچوو. چې دا غوړي لږ معمولي غونده کې نرم شي ګرم شي، دې ته به هماغه سوجي ور واچوو او دا به په سلو ور باندې تاسو پخوئ تر د 10 منټو پورې، چې د دې دا رنګ چې دی دا لږ بدل شي او د دې دا بوی چې دی دا تاسو ته محسوسه شي. دا خپل یو بوی را پرېږدي، ډېر مزدار بوی. نو د 10 منټو پورې به دا په سلو ور باندې تاسو پخوئ. تو دا چې دی 10 منټ پوره شو نو او چیني چې ده هغه هم ولی شوې ده. نو دا چیني موږ رالو او په دې سوجۍ ته دغه شانتې ډایرکټ ور اچوو. نو احتیاط کوئ چې ونه سېزل شئ. اور چې دی دا موږ هماغه شانتې سلو لګولی دی او دا چیني همدې اور ته موږ ور واچوله. دا به سلو لړو او دا به موږ اوس پخوو د یو 8 منټو پورې، هماغه شانتې په سلو اور باندې. 8 منټه چې دي د پوره شو او سوجي چې ده دا په ټینګېدو شوه. نو په دې وخت کې تاسو کولی شئ چې ډرای فروټ ور واچوئ. موږ سره دي دا وسکي دي، کشمش دا هم ور واچول. دا به پکې د یو 15 سکنډو دپاره ولړو چې دا لږ نرم شي. او د دې نه پس بادام، که بادامي او هر ډرای فروټ تاسو سره یې په کور کې نو تاسو هغه ور اچولی شئ. چې کله دا په ټینګېدو شي نو دغې وخت کې دا موږ به لړو د یو 2 منټو دپاره هماغه شانتې په سلو اور باندې. د دا مزه چې ده دا په دې سلو اور کې ده. دا کله داسې پوره شو او خپل غوړي را پرېښودل نو اوس د دې دپاره موږ یو 100 چمچې اوبه ور اچوو، ساده اوبه لږې لږې ور اچوو داسې سیډونو ته. د دې دپاره به دغه شان دا موږ کله ور واچولې یو 3 چمچې اوبه دي په مقدار باندې، لږې ور واچوئ. دې دپاره موږ سر اوږدو او ډکن هم پې کېښودو او دا موږ اوږدو د یو 15 منټو دپاره په دم باندې. 15 منټه چې دي دا پوره شو او ماشاءالله زموږ سوجي چې ده دا هم تیاره شوه. اوس به دا موږ لږ ولړو چې هر څه سره یو ځای شي او هر څه صحیح مکس شي. نو دا تیاره شوله. دا اوس موږ په یو پلیټ کې راچوو. دا تاسو ځان دپاره جوړ کړئ، خپلو ماشومانو دپاره، خپل کور کې میلمنو دپاره تاسو دا تیارولی شئ. او د دې مزه چې ده دا د بازار کې چې کومه حلوا خرڅېږي د هغې نه هم زبردسته او ذایقه ناکه ده. تاسو دا کولی شئ او دا لیدلی شئ او د دې نه خوند او مزه اخیستلی شئ. که تاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. او ښایسته رحمان تاسو نه اجازت غواړي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. هر چېرته چې یې خوشحاله او آباد اوسئ. او ښایسته رحمان له اجازت ورکوئ. د الله پامان.